بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 96 نمبر درس دی او فصل نمبر 7 شروع شو. اسم فاعل بنن مونږ وایو چې اسم فاعل وایي څه ده. نو اول د اسم فاعل تعریف یې زده کوو، بیا به انشاءالله په هغې باندې ډېر بحث کوو. اسم فاعل تعریف داسې دی، ګورئ جي، چې کم لفظ کارکوونکی بیان کی، چې کم لفظ کارکوونکی بیانوي، کارکوونکی چې لفظ بیانوي هغه لفظ ته اسم فاعل وایي. اوس زه ګورئ زه لیکلو والا یم، نو ما ته کاتب وایي. کاتب یو داسې لفظ دی چې د لیکلو والا باره کې خبره کوي. نو دغه لیکلو والا دپاره چې کوم اسم استعمالیږي هغې ته اسم فاعل وایي. په ترجمه کې اخره کې والا راځي، والا لیکلو والا، خبره کولو والا، کېناستو والا، تلو والا، زده کړې والا، ښودلو والا، مدد کولو والا، وخلو والا، دغه اخره کې پکې والا راځي. نو کم کس چې کار کوي که نه هغه کس ته فاعل وایي، هغه کس فاعل وي. فاعل معنی ده کارکوونکی، کار کولو والا. نو کم کس چې کار کوي هغه کس چې دی هغه فاعل وي، هغه کارکوونکی وي. نو دغه ته اسم فاعل داسې وایي. ګورې یو فاعل وي یو اسم فاعل وي. اسم فاعل د فاعلون په وزن باندې راځي د ثلاثي مجرد شپږو بابونو نه. د ثلاثي مجرد شپږ بابونه دي، هغې کې د 5 بابونو نه اسم فاعل د فاعلون په وزن راځي او د یو باب نه د فعیلون په وزن باندې راځي. زه به درته اوس لیکم انشاءالله. اول دا تعریف باندې ځان پوه کړو. د اسم فاعل تعریف چې کوم لفظ کارکوونکی بیان کی هغه لفظ ته اسم فاعل وایي. په ترجمه کې اخره کې والا راځي، لکه فاعلون کولو والا یو سړی، فاعلتون کولو والا یوه ښځه. ټیک شوه؟ اوس به درته زه په اسانه دلته کې اوس د اسم فاعل ګردان موږ له راکړی دی. اول یې صیغه راکړې ده واحد تثنیه جمع، بیا د مذکر اسم فاعل. نو ګورئ واحد مذکر اسم فاعل فاعلون کولو والا یو سړی، تثنیه مذکر اسم فاعل فاعلانی کولو والا دوه سړي، جمع مذکر اسم فاعل فاعلون کولو والا ډېر سړي، واحد مؤنث اسم فاعل فاعلتون، مؤنث هغې کې اخره کې دا ګول تا راځي، فاعلتون نو کولو والا یوه ښځه، تثنیه مؤنث اسم فاعل فاعلتانی کولو والا دوه ښځې، جمع مؤنث اسم فاعل فاعلاتون کولو والا ډېرې ښځې. اوس به درته زه د دې نه دغه واخلم د واحد مذکر اسم فاعل هغې له به زه والم ناصرون. نو مونږ په پښتو کې وایو یو مدد کوونکی یا مدد کولو والا یو سړی. یو مدد کوونکی یعنی یو مدد کولو والا سړی. نو یو مدد کوونکی، یو مدد کولو والا سړی. ٹھیک شوه؟ ناصرون معنا مدد کوونکی سړی، مدد کولو والا سړی. او چې کله د ده نه مونږ همدا ناصرون دی د ده نه زه د تصنیې صیغه جوړوم چې دوه مدد کولو والا. نو ناصرون دی همدغه واحد مې ولیکلو، د ده د اخره کې را باندې چې کوم تنوین دی که نه دو پیش دی دا به ختم کې په ده به زبر ولګې او ده سره به الف او نون زیرنې ولګې آنې. ناصرانې معنا ده دوه مدد کوونکي سړي، دوه مدد کولو والا سړي یا دوه مدد کوونکي سړي، دوه مدد کوونکي سړي، دوه مدد کوونکي سړي. ټیک شوه؟ او همدغه ناصرون دا واحد را واخله بیا ناصرون، همدغه ناصرون دی. نو د همدا اوله صیغه چې دی نه دویمه صیغه هم جوړه شوه تثنیه او د اولې نه به جمع هم جوړېږي. همدا تنوین به ختم کې په ده به صرف یو پیش پرېږدي او اخره کې به ورسره واو ساکن نون زبر نه ولګې اونه. نو ناصرونه معنا ده ډېر مدد کوونکي سړي، ډېر مدد کوونکي سړي، مدد کوونکي یا ډېر مدد کولو والا سړي، مدد کوونکي سړي، ډېر مدد کوونکي سړي. همدغه ناصرون دی د ده نه زه واحد مؤنث جوړوم، واحد مؤنث چې ته جوړی همدغه د اولې د اسم فاعل د اولې صیغې نه جوړېږي. همدا ناصرون دی. نو په دې اخره کې به زبر ولګې. ټیک شو؟ او ګول تا ورسره ولګوه ناصرتون. ناصرتون معنا ده یو مدد کوونکې ښځه، یو مدد کوونکې ښځه.
یا یو مدد کولو والا خزا یو مدد کولو والا خزا همدغه ناصرتون دی اوس په د دې نه تسنیه جوړو ناصرتون دا ناصرتون دی نو دا ګول تا به هم ختمه کړو دا تنوین به هم ختم کړي دا ګول تا چې دی دا به اوږده کړي ټیک شوه او زبر به پې ولګي او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي ناصرتانې ټیک شوه دوه مدد کوونکې ښځې دوه مدد کوونکې ښځې ٹھیک شو همدغه ناصرتون زه دلته کې لیکم واپس همغه اوله صیغه د واحد مؤنث هغه ناصرتون دی نو دا ګول تا چې ده دا به اوږده تا کې دا به ختمه کړي د دې په ځای باندې به الف او تا اوږده تا به ولګي ناصراتون معنی ده ډېرې مدد کوونکې ښځې ډېرې مدد کوونکې ښځې یا ډېرې مدد کولو والا ښځې مدد کوونکې ښځې ډېرې مدد کوونکې ښځې یا ډېرې مدد کولو والا ښځې اوس ته دغه شانتې د دې نه دغه هم راواخله دا ضارب د ناصر په شانتې ضارب راواخله ساجد سجده کولو والا قاتل قتل کولو والا ظالم ظلم کولو والا ظلم کوونکې دغه شانتې حامد تعریف کوونکې دغه شانتې ورپسې داخلېدونکې دغه شانتې ورپسې نور هم ورپسې اخیستی شي فاتح معنی ده کولاوونکې فتح کوونکې یعنی فاتح کولاوونکې ښه ډېرې صیغې داسې دي چې هغې نه سړی اوس جوړولی شي نو ګوره اوس د ضارب نه واخلئ ضاربون ضاربانې ضاربونه ضاربتون ضاربتانې ضارباتون ٹھیک شو ضاربون یو وخونکی سړی یا یو وخلو والا سړی ضاربانې دوه وخلو والا سړي ضاربونه ډېر وخلو والا سړي بیا ضاربتون یوه وخونکې ښځه ضاربتانې دوه وخونکې ښځې ضارباتون ډېرې وخونکې ښځې نو دا ګردان دا ګردان به ولې زده کړو ناصرون ناصرانې ناصرونه ناصرتون ناصرتانې ناصراتون فاعلون فاعلانې فاعلونه فاعلتون فاعلتانې فاعلاتون نو دغه شانتې اوس بیا بل ورپسې والي ظالمون یو ظلم کوونکی سړی یا یو ظالم سړی یا یو ظلم کولو والا سړی ظالمانی دوه ظالمان ظالمونه ډېر ظالمان ظالمتون یوه ظالمه ښځه ظالمتانې دوه ظالمانې ښځې ظالماتون ډېرې ظالمانې ښځې صابر یو صبر کوونکی سړی صابرانې دوه صبر کوونکي سړي صابرونه ډېر صبر کوونکي سړي صابرتون یوه صبر کوونکې ښځه صابرتانې دوه صبر کوونکې ښځې صابراتون ډېرې صبر کوونکې ښځې دغه شانتې ورپسې اوس یو صیغه اخله او د هغې نه د فاعلون په وزن باندې د فاعلون په شانتې صیغې جوړوه نو دا زموږ سره د اسم فاعل تعریف او لږ دا ګردانونه مو لیکل انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ د اسم فاعل پوره طریقه یې زده کوو چې د ثلاثي مجردونه به اسم فاعل څنګه راځي او ثلاثي مزید فیهونه به اسم فاعل څنګه راځي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت